بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو څنګه تاسو پته ده ماهام په دې عمران خان په دې لاګ مارچ کې یو واقعه وشوه. د چینل 5 والا یو ریپورټر وا فیمیل نو هغه د کنټینر چې کوم عمران خان بګي او د هغې د ټیر لاندې راله بس د هغې د ټیر لاندې راله نو میډیا به دې لکه دونه غوبل راایستی دی چې دونه غوبل د دو یو نامور ارشد شریف چې پته نه لګېږي هغه غریب په سه کې لاړو په سه کې مړ شو په هغې باندې دون د هغه چې جنازه وه نو دې میډیا بلکل هغه شوکلې نه ده. یو څو صحافیان چې وتښتېد د دې مرګ نه لاړه او وایي چې موږ لاړو خپل ټویټ کې وایي د خپلو چینلو له هغه وایي کوم چې یوټیوب چینل دي یا د خپل پیجونو له هغه دغه کوي چې یاره موږ لاړو موږ د خپل ملک پرېښودو. یو میډیا هم دا غږ نه کوي یا چې هغو په دې کومو چینلو باندې کار کوو او انټرویو به یې ورکولې تجزیې به یې ورکولې نه هغو دا غږ کوي چې یاره دا کسان ولې لاړه په کار دی تاسو خو راولئ دغه په هغې باندې یوه خبره نشته خو یوه ریپورټره د دغه لاندې سره ده چې دنیا یې اوس په غوی مکلی دی چې عمران خان نه وګوره دا غونې ما چې دا چل دی واغه چل دی په دې مخکې ورځو کې شهباز شریفو کې یو وزیر ما په ذهن کې اوس دغه د ذهن لږ وځي یو وزیر روان په دې روډ باندې خپل دفتر ته تلو او یو ماشوم دی د دغه لاندې راغلی او د دې ګاډي د سیکیورټي ګاډي لاندې راغلی د وزیر د ګاډي نه د وزیر د سیکیورټي کوم ګاډي ده دغه ده د هغې د لاندې راغلی او پټک مړ د هغه خو چا ډوله سوه نه وي چې د وزیر تلو دونه تیز او د سیکیورټي لاندې د هغه د سیکیورټي د ګاډي لاندې ماشوم راغی خو یو د عمران خان د لانګ مارچ لاندې که یو ریپورټر راغلی دنیا هم په غوی مکلې ده نور هېڅ هم نشته خو دا ملک د بلیګر مولوي صاحب خبره وایي دا ملک د بل چا په تلي کې چلیږي دا زمونږ په تلي کې نه چلیږي وروره دا د بل ځله کنټرول کېږي د بل ځله لګي تاسو وګورئ عمران خان چې کو شوی دی زمونږ د میډیا حال وګورئ زمونږ نور حالاتو ته وګورئ لکه هر څه داسې دي لکه چې مونږ ته کلم کله پته لګي چې بټن زمونږ د ملک بټن په بل ځای کې ده بټن زمونږ د ملک په دې ځای کې نه ده هلته الیکشن کېږي یوازې دغه کېږي خو نور بټن چېرته بهر ده څوک څه وایي وروره دغه د باره عمران خان نه وتی دی که یو ریپورټره پکې مړه شوه څه دنیا نه ورانېږي او ښه به یې کړي او ویې به یې کړي ارشد شریف پکې لاړو چې دغه هم دې پکې لاړه شي هېڅ هم نشته. عمران خان د دغه خبرې راباره راوجه چې بهي زما د ملک چې چلیږي نو زما د ملک زمونږ سره به بټن ناسئ زمونږ به بټن د به وچلو داسې نه چې یو سړی په بار ملک یو بار د بهر ملکونو حکومت ماته وایي چې وایي دا به ستا بټن بندوم او چلوم نه نه وایي دې ته نه یې جوړ د دې له غلامۍ زندګۍ به هغه په جنګي حالات کې ښیي خو دغه زندګۍ ته وروره موږ نه یې جوړ. افغانستان جګړه وکړه 20 کاله خو دغه زندګۍ ته هغه جوړ نه و. عراق جګړه وکړه هغه د روان دی خو دغه زندګۍ ته هغه جوړ نه دی. تاسو وګورئ هغه د یوکرین روس د روس حصه ده خو روس نه د روس مني او نه د امریکې مني خپل دغه کوي خو هغې ته جوړ نه دی جنګ ته جوړ ده خو دغه خبرو ته جوړ نه دی. وروره موږ هم ښه زموږ ښه پوج دی ښه دغه دی موږ په هر څه باندې برابر یو یو طرف یې سترګې راوباسئ هېڅ هم نشته خو دغې خبرې ته نه یې جوړه. عمران خان چې څه وایي دا حقیقت وایي دا نور پته نه لګي چې په څه کم حالاتو کې اوده دي. عمران خان چې کومه خبره کوي وایي زموږ د ملک بټن به زموږ په لاس کې د غیر ملکونو د غیر ملکي د خلکو په لاس کې به نه وي بس دغه یوه خبره لاګ ماچ روان دی په دغې باندې نور پکې هېڅ خبره نشته او نور دغه مړه شوه پکې ریپورټره پکې مړه شوه بس ټیک ته ښه کار نه دی موږ دغه باندې نه وایو چې ښه کار دی خو بس راله راځي واقعات پکې راځي دغه ټایم کې به دغه ځای پورې به ټایم پوره شوی بس مړه شوه بس ښه به یې کي په دې باندې موږ پی ټي آی ته او د پی ټي آی کارکونانو ته به یې په دې باندې څه غم مه کوئ دا پکې راځي. په دې تېر شوي لانګ مارچ کې 21 د پل لولیدلی
هغه واقعه پکې راغلی وه په دې کې دا واقعه راله بس راځي وایي بڑے بڑے شهروں میں چھوٹے چھوٹے باتیں ہوتے په وړو وړو خو دغه کې به دا په لنګ مرچونو کې په جلسو کې به دا کېږي دا مړي دا دغه به پکې راځي دا خو د انقلاب نه دی راغلی انقلاب راشي په هغې کې به ته به یې وویني تاسو د ایران انقلاب وګورئ تاسو د روس انقلاب وګورئ یا د فرانس انقلاب وګورئ تاسو ته بیا پته ولګي په هغې کې په یو ټایم باندې څونه مړي شوي دي والسلام